الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم تصویرونه وغیرہ پر دوی ما توجه کې ضروري خبره کوم دا څه چلو شو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت وکړ د نبوت جون دوه حصو کې تقسیم دی دا سی وایي دا تاسو لپاره نن سبق دی تاسو خلاص هم دا دی محض یو تقریر د بیان په صورت کې مو راوړل بلکې تاسو لپاره سبق دی نو د پیغمبر علیه السلام جون په دوه حصو تقسیم دی یو حصہ د مکه مکرمه دور او دویم حصہ د مدینه منوره دور مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام 53 سال تیر کړی او مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام 10 کال تیر کړی دي پیغمبر علیہ السلام تا 40 سال کے نبوت ملا شو مطلب دا چې د نبوت جون کو مونږی صحابو دعوتی نو بیا په مکه کې 13 سال جوړیږي مدینه منوره کې 10 سال جوړیږي دا ټول 23 سال شو پیغمبر علیہ السلام چې کله هجرت وکړو نو یو کال تیر شو بیا د هجرت دویم کال چې په دې کې په شعبان په میاشت کې شعبان کومه میاشت ته وی دا اوس چې کومه میاشت ورو ده د دینه چې مخکې کومه میاشت ده ته شعبان وي نو دې میاشت کې پیغمبر علیه السلام باندې دا آیات نازل شو چې پتا شو ما اوس روزې فرض کړې او ستاسو نمخ کی امتونو باندې مې هم فرض کړی وي اوس هر عبادت چې کله فرض کیږي نو د هغې شاته یو حکمت او مقصد وي د روژې غ حکمت او مقصد مونږ ته بیان کړو چې لعلکم تتقون چې دا مې دې دپاره فرض کړي چې تاسو متقیان شئ اوس سوال به دا پیدا کیږي چې دا متقی وایي څه ته متقی هغه کس ته ویل شي چې د نیک عمل او د هر ګناه نه ځان ساتي د هر ګناه نه ځان ساتي دغه کس ته متقی ویل شي نو د روزې مقصدم دا دی چې ته د هر ګناه نه ځان وساتې او داسې جوړ شي چې پرهیزګار او پاک و شاته پس منظر بم لګ بیانونو بیا باز تاسو مزغو کی خبره کینی فکمر چې پیغمبر علیه السلام ته نبوت ملاوي دو تواس خو بالکل نه کی فکمر چې پیغمبر علیه السلام ته نبوت ملاوي دو غار حرا کې نو داسې وشو چې پیغمبر علیه السلام په دغه غار ته تو لسرځي شدرتي او میاش په تیروله دام په مکه کې وو خدا چې په مونږ وایو چې د بیت الله شریف نه داسې یو 4-5 کیلومتر لري دغه ځای ته ولې ته په حرم شریف کې ولې عبادت نه کوو ځکه چې حرم شریف ټول د بوتانو ډکو په ټوله مکه کې یو مسلمان موجود نو د شرک ماحولو نو پیغمبر علیه السلام ځان له یو داسې ځای خوښ کړی و چې ډېر لرې د دې خلکونه چې هلته د شرک اثرات ني او زه ځان له ناسم او د خدای تعالی سره عبادت کوم او د خدای سره خبرې کوم وی جیلون لتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹا رہوں تصور جانا کیے ہوئے رڑ میں غواړي چې بس دا ناسم او د خدای سره خبرې کوم دا به کله نه پیغمبر علیه السلام
د دې نبوت ملاوېدو نه په یو روایت کې دي چې 15 کاله مخکې او په بل روایت کې دي چې 7 کاله مخکې. دا د پیغمبر علیه السلام عادت او پیغمبر علیه السلام دا فرمایي چې زه په لار تېرېدم ما ته به بوټو چې کوم دی نو داسې وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. کاڼو دم بم دا آواز ما ته راته وایي چې هغه بوټي او کاڼي زه اوس هم پېژنم چې کوم بوټي او کاڼي به په ما سلام کوم. چې لار به روان ما باندې به سلام اچو. بل لفظ دا چې پیغمبر علیه السلام دیني طور باندې الله پاک تیارو بیا یې خوبونه هم لیدل شروع کړو. یو ورځ سهار وختي و د تهجد ټایم او دې کې فرښته راغله. دا لومړنۍ فرښته وه لومړنۍ ځلو جبریل علیه السلام تشریف راوړ چې څنګه راغی نو د نبوت زیری ورته واورو او بیا یې ورته یو کپړه راویسته شنه په هغې شنه کپړه باندې څه آیاتونه لیکلي ورته یې وویل چې جي دا تاسو ولولئ. دا اقرا لفظ چې دی که نه دی معنا د اولوله ووایه نه ووایه دپاره کل لفظ دی. اقرا جي دا تاسو ولولئ. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د لیکل لوستل نه ورته ولې د دې درې وجې امي لفظ موږ وایو که نه چې چا له لیکل نه ورځي چا له لوستل نه ورځي هغه ته امي وایي. نو پیغمبر علیه السلام ولې امي وایي؟ دې درې وجې ځان سره نوټ کړئ په مضمون کې. یو وجه چې خدای دا نه غوښتل چې په دې انسانانو کې د زما د دې نبي څوک استاد پاتې شي یا پیدا شي چې د بل استاد نه. دویم نمبر چې خدای دا غوښتل چې د دې استاد د براه راست زه په خپله شم. څو شوې؟ دوه. دریم نمبر چې خدای دا غوښتل چې په دې کائناتو کې دی زما دا نبي د ټول کائناتو استاد شي. خبره باندې پوه شوې؟ درې وجې معلومې شوې چې پیغمبر علیه السلام ولې امي و. څنګه ورته کپړه مخې ته کړه وایي چې جي دا ولولئ وایي پیغمبر علیه السلام یې ماله خو لوستل نه راځي. وایي داسې ځان ته یې را تر غاړه باسو زور یې ورکړو وایي چې اوس یې ووایه وایي چې نه راځي. درې پیرې ورسره داسې وکړو وایي اوس یې ولوله بچې څنګه یې راکړه نو اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا پیغمبر علیه السلام باندې د دې وینا سره داسې خوله راله او داسې رب پې شروع شو د خدای تعالی کلام و په لومړني ځل باندې وویل. بس پیغمبر علیه السلام راووتو جبریل علیه السلام هم ورسره ووتو چې څنګه راوتو یې ودرېږئ جي لازم وزر یې ووو چې وزر یې څنګه ووو هغه کې یو چینه جاري شوه چې زه یو کار کوم داسې به اوس تاسو هم کوئ. اودس چارندا مې وکړو چې څنګه یې اودس وکړو چې جي تاسو هم اوس اودس وکړئ. چې اوس یې وکړو اوس په 2 رکعته لمونځ کوو نور لا نه دی راختلی. نو 2 رکعته لمونځ چې وکړو نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې تاسو به 2 ټایمه لمونځ کوئ اوس د نور راختو نه مخکې او د نور پرېوتو نه مخکې یعنې دا 2 لمونځونه به تاسو کوئ او دې طریقې سره به تاسو فعالیت نه لرئ. پیغمبر علیه السلام کور ته راغی. اوس چې کله بیبي طالب وي هغې خو په ایمان راوړو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ډېر قریبي ملګری و. ابوبکر صاحب هغه ته چې څنګه وي هغه هم ایمان راوړو. اوس د پیغمبر علیه السلام په کور کې د ماشومانو تعداد شماره څو لوڼه وې؟ رقیه، کلثوم، زینب، فاطمه، علی او زید رضی الله تعالی عنه. و ماشومان زید کوئی غلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د تر زوی ماشوم یې لوی کړی. دا څلور لوڼه وې د دې عمرونه په تدریج د مشرې لوڼ عمر چې و دا 10 کاله و بیا ورپسې 7 کاله و بیا 15 کاله. فاطمه رضی الله تعالی عنها د 1 کال و.
علی رضی الله تعالی عنہ زید رضی الله تعالی عنہ په دغه موقع نو دا لونه موجود وي دی لونه هم د پیغمبر علی السلام باندې ایمان راوړو په خپل پلا عموما سیرت نگارو دا ذکر کړي نه دی خدا کړه منه رز د ایمان راوړل دغه دی خپل لیدل کنه چې موږ پلار څه تغیر دی څه تکلې دی یو میاشنی شندر دینی مور بوته وی پیغمبر علی السلام پلار بوته خپل وی چې زه خو کوم دی نو دغه ته تلوم غار حرا ته ځم البته کې خدای پاک سره خبرې کوم دغه ما ذکر باندې پیغمبر علی السلام خدیجه رضی الله تعالی عنها سره موسکو دغه علی رضی الله تعالی عنہ راغی دا د نبوت لومبنه رضت یادو په یو داسې کار ولیدل چې عربو کې داسې چاته نه ولیدل شوی لاس په نامه ودرېدل بیا رکوع کول بیا سجدې کول چې دا تاسو څه کوئ پیغمبر علیه السلام ته وویل چې ما ته خدای تعالی پیغمبري راکړې ده زه تا ته دعوت در کوم چې ته په ما ایمان راوړه زه پیغمبر یم د خدای یو هغې ښه و چې جي زه د خپل پلار سره صلاح کوم بیا به نه پیغمبر علیه السلام وایي صلاح به نه کوې دا بل به نه وی ایمان کو نه راوړې خو ګورې خبره به نه ښکاره کوې شپه تېره نه وه چې سار څنګه راغی وي چې جي بس د کلمه ویم لا اله الا الله محمد رسول الله علی رضی الله تعالی عنہ په دویم مرض مسلمان شوی په دغه دویم مرض باندې زید رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې څنګه مسلمان شو نو دا فکر وو چې خلکو ته اوس دعوت څنګه ورکو قریبي د سړي یار اشنا یې خپلوالي که نه خو تدریجا داسې یکا دکا خلکو ایمان راوړو اوس ګټه مسله دا وه چې د دې تربیت په کوم ځای کې وکړو دا دوه ټایمه مونځ دی دا به په کوم ځای کې کوو ځکه تربیت لپاره خو زګې پکار دی او هغه حرام مسجد حرام دی او مسجد حرام خو چې کوم دی نو بوتان نه ډک دی هلته کې ښکلا او عبادت نشي کېدی د مسلمانانو تربیت نشي کېدی چا چې نوی ایمان راوړلی یو هلک مسلمان شو د هغه نوم ارقم رضی الله تعالی د دې یو کور و هغې ته دار ارقم وایي دار ارقم نوم مو اورېدلی دی که نه دا داسې یو قیله غونډه کې وه او یو بېطرفه ځګې و لار پې د خلکو نه وه اداسې وشو چې پیغمبر علیه السلام ماما او سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یو ځای کې مونځ کوو اوس دې دوه درې کسان کافرانو یو ډله تېرېده لکه وایي دا څه کوئ موږ مونځ کوو دا پکې لا څنګه مونځ دی دا څه تېرې پاتې خبرې کړي دي یو بل سره الفتې یو بل یې ګزارونه کړي دي سعد رضی الله تعالی عنہ یو وړوکی پروت او بس سړي له یې سر مات کړی دا کوم قریشي او پیغمبر علیه السلام ته چې پته ولګېده نو وایي چې دا خو مخکې نه چې کوم دی یو داسې کار وشو چې نو کول لا پکار خدای پاک اوس دا یو ځګې مونږ له پکار دی په دې کې ارقم رضی الله تعالی عنہ راغی چې زمونږ دا کور دی دا ټول نه ښه دی دا زما ذاتي کور دی دا ړومبنۍ مدرسه شوه دا ړومبنۍ تربیتګاه شوه او دا ړومبنۍ مسجد د اسلام قرآن پاک چې څومره نازلېدم دغه ځای کې لیکلی کېدم صحابه کرام چې څومره تربیت کېدم په دغه ځای کې به کېدم څومره وفات چې به راتلل د بار ملکونو نه هغه راته اوس ویم هم دغه ځای کې به مېلمه کېدم قرآن پاک اوس څنګه نازلېده او په څه طریقه به لیکلی کېده دې صحابه کرامو کې یو څو کسه لیکونکي وو تقریبا 17 کسان داسې وو په ټوله مکه کې چې دوی له لیکل ورتلل اوس دا په کوم څیز لیکلي کېده نو 3 یا 4 څیزونه دا ځان سره ذهن کې کېده وی چې دا ډېر مشهور یو ته به رق وي دا یو چمړه غونته کې نه به کاغذ جوړ کړی و ډېر باریک نرم ملایم زه به تاسو اوس یو لړ مثال درکړم دا درستخان تاسو لیدلی دی که نه دا سړی غواړي دغه شانتې یو کاغذ پای به د لیک لپاره هغه استعمالېږي دویم اډوکې یادېږي نو د اډوکو فوراً زمونږ تصور راشي چې کباړي سره څنګه اډوکې پراتې داسې نه دا د اوښ ته شا اډوکې به و دا به پلن یو تخته یې ترنه جوړه کړې وه تاسو پخوا چې سره ماشومانو سلیټې لیدلي دي لیکل چې به یې پې کول هغه شان سلیټو په شکل کې به یې چې کوم دی نو دا تختې کړي
دریم د کجورو د پاڼې منځ کې چې کوم دا مضبوطه تنه دا به یو خاص طریقې سره وچوله او دا د لیکلو قابله جوړوله دغه باندې لیکېدو. او څلورم نمبر کاڼي نه به چې کوم دی یو سلیډ جوړ کړو په هغې به لیکېده. دا څلور قسمه څیزونه. کله چې به آیات نازل شو نو پیغمبر علیه السلام به لیکونکي صحابه کرام چې موجود وو هغې ته به ووایي چې آیاتونه نازل شو دا تاسو ولیکئ. تقریبا ډېرو خلکو به لیکو. دا پرتې وې ډېرو صحابه کرامو سره. ځکه موږ به داسې ووایو چې یو ذاتي دقه نسخه وه د صحابه کرامو او باقي ټولو سره وې. دې دوران کې یو بل آیات نازل شو. هغه حکم چې یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا چې بل منظم ورته چې کوم دی نو په حواله که غلط تهجد منځو چې دا به د شپې کوي او دا به صحابه کرامو د شپې پیغمبر علیه السلام سره یو ځای کو. ډېر وخته پورې دا 3 منځونه چلېدل. یو د سهار مال مونځ نو رکعتونه مخکې، یو د مازدیګر مونځ، یو د تهجد. اوس بیا چې کله پیغمبر علیه السلام معراج په شپه لاړو په دغه شپه ورته چې کوم دی نو دا 5 منځونه په حواله شو چې هغه ټول منځونه نه اوس به هم دا کوې په دې طریقې سره به کوې. موږ یو ټکی اورو حدیث شریف دی چې علم حاصلول فرض دي. دا مو اورېدلی دي که نه دي؟ چېرته مو سوچ کړی دی چې دا حکم چا دپاره دی؟ دا چې مونږ څومره موجود یو دا ټولو دپاره دا حکم دی. ینکو ستاسو دپاره هم دی او ستاسو دپاره. خو سوچ مو کړی دی چې دا علم به زه کوم ځای کې حاصلوم او علم وایسته لاول خو به د علم ته ډیفینیشن کوې که نه چې علم څه ته وایي. بیا به یې زه حاصلوم د کوم ځای کې نه. خو ستاسو د میډیکل هلکان یې او ته یې چې بس مونږ خو یونیورسټۍ ته ضرورت نشته یوټیوب کې به حاصلو که نه. منیر شاکر شته که نه به حاصلو که نه. زید حامد نه به چې کوم دی نو زده کړه وکړو. جاوید غامدي د هغه نه به چې کوم دی نو زده کړه وکړو. یوټیوب نه چې کوم دی نو تاسو ډیګري حاصلولی شئ دا؟ جواب راکړئ که نه؟ نه. استاد دا استادان دي دې کې ګولډ میډلسټان هم شته، پی ایچ ډي سکالران هم پکې شته. اوس هغه په یو څیز کې پی ایچ ډي کړی دا او ته ورته وایې چې نه جي دا ته چې کوم څیز وایې دا غلط وایې. وایي چې څنګه؟ وایي چې ما خو په یوټیوب کې او په فیسبوک کې دا څیز داسې اورېدلی ما به سر ونیسي چې خدای پاکه ما خو 14 کاله چې کوم دی نو په 20 او په ایم ایس باندې واصل بیا مې ایم پل وکړو بیا مې پی ایچ ډي وکړه. اوس زما نه دونه کلونو خوارې دي چې کوم دی نو په فیسبوک کې یو څیز اورېدلی وي چې ته غلط وایې او دې ټیک وایي. تاسو 15 کاله بدلته کې تېروئ. په دې 15 کاله کې چې تاسو کوم څیز چلوئ او یو کس په یوټیوب کې یا په فیسبوک کې یو څیز یو ورځ واورېدو ته به چې ما خو 15 کاله دا سبق ویلی دی او تا د یو داسې سړي نه واورېدو چې هغه دا سبق ویلی هم نه دی. څوک ټیک دی ته ما ته ووایه. ټیک خو به ته یې ځکه چې 15 کاله تا خواري وکړه، کلاسونه دې واغستل، پریکټیکل یې دې ورکړی، بیا به ته حوضیاب کې او د شپې کړاوونه کې د دنیا کتابونه پسې ګورې. ظاهره خبره ده ستا په علم کې ستا په فن کې او د یوټیوب په فن کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. دا نشي یو کېدی. اوس علم به د کوم ځای کې نه حاصلو؟ علم به ته د هغې چا نه حاصلې چې چا په صحیح طریقې سره په یو پراپر طریقې سره دا ټول چیز حاصل کړی دی. علم د یوټیوب کار نه دی. علم لومبني چیز هغه د خدای ذات او د خدای تعلق پیژندل دي. یوټیوب چرم چې کوم دی نو تاته د خدای ذات او د خدای تعلق نشي نصیب کولی. علم حلال او حرام پیژندل دي. د یوټیوب په ذریعه سره ته چرته حلال او حرام نشي پیژندلی. علم د عقاید او د ایمان نوم دی. د یوټیوب په ذریعه سره او فیسبوک په ذریعه سره ته چرته ایمان نشي زده کولی. د ایمان 70 صفات دي دا ته چرته د یوټیوب په ذریعه سره نشي زده کولی. بیا عبادتونه دي ته چرته د یوټیوب نه عبادت نشي زده کولی. بیا ستا ژوند دی چې ته په کوم په یونیورسټۍ کې تېری، په خپل کور کې تېری، په دې مارکیټ کې تېری، په دې معاشره کې تېری، کوم ته چې معاشرت او معاملات وي ته د یوټیوب نه نشي زده کولی.
بیا ستا دننه د خپل زړه دنیا ده چې هغې کې ډېر داسې ګندګیرۍ او غلط څیزونه دي چې د هغې اصلاح پکار ده. هغه ته د یوټیوب نه نشي زده کولی. هغې کې به ته د خپل فن ماهر سره کښېنې، د هغې علم سره به کښېنې، هله به تا ته زده کړه کېږي. اوس آیا ټول علم زده کړو؟ ځان سره یو بل سبق نه زده کړو. یو دی بنیادي علم د دې ټولو څیزونو دا چې ما راته کوم تدریجن یاد کړو. لومړنی څه شی و؟ ایمان او عقاید. دویم څه شی و؟ عبادتونه. دریم معاملات معاشرت. او بیا اخلاق باطنی دنیا د زړه. دې به ته لاونه بنیادي علم زده کړې او بنیادي علم چې تا زده کړه د فرضو نه خلاص شوې، او تفصیلي علم چې بیا دې زړه غواړي نو هغه حاصل کړه، هغه فرض کفایه ده. خو بنیادي علم د دې حاصلول دا په هر یو هلک او جینۍ، په استاد، په هر یو زمیندار، په هر یو تاجر، په هره طبقه باندې ګورې دا فرض دی. په هره طبقه. دا نن سبا د سوشل میډیا زمانه د دې مونږ کنفیوز کړي یو، ډېرې کنفیوز کړي. زما خو د هلکانو سره ډېر رابطه ده. دا ما کمانه ټلیفونونه کېږي، دومره کنفیوز کړي دي. وجه دا ده چې دا میاشت خو د روحانیت وه او دې روحانیت زده کوي په یوټیوب او په فیسبوک کې. فیسبوک نه روحانیت چېرته زده کېږي؟ د یوټیوب نه فیسبوک او روحانیت چېرته زده کېږي؟ د خدای تعالی حکم دی چې ته متقي شه. یوټیوب خو ستا چې کوم دی د فاسقانو بازار دی چې په داسې ګند کې سړي اوسي، نو د داسې ځګي نه به سړی څنګه چې کوم دی روحانیت زده کړي. روژه صرف د دې خو نه ده چې ته پېشمني کې خوراک وکړه او د ماښام پورې به ته نور خوراک نه کوې. روژه ستا د سترګو هم ده چې ستا سترګې بدنظري ونه کړي. روژه ستا د غوږونو هم ده چې دا هر غلط څیز ونري. روژه ستا د ژبې هم ده چې د دې نه غلطه خبره ونځي، کومه چې ګناه ده. غیبت ورته وایې، کو ته ورته چغلي وایې، کو ته ورته بدکلامي وایې، کو ته ورته بهتان وایې. شل ګناهونه د ژبې دي. او روژه بیا ستا د زړه ده چې په دې زړه او خیالاتو کې ستا چې کوم دی نو غلط سوچونه را نه شي. او روژه بیا ستا د مزاج ده او د غصې ده چې خپل مزاج او غصه قابو ته وساتې. روژه خو له ډېرو څیزونو ده. تقوا چې کله یاده کړې، خو مطلب دا چې دا ټول څیزونه ورسره بیا شامل شو. اوس خدای تعالی وایي چې روژه خو دې دپاره ده چې لکه ته متقي شي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل روژه ګورې ډال دی. اوس به ډال تاسو څه ته پېژنئ. پخوا اوس خو آسان جنګ دی، دې کې بټن ووهه هلته کې میزایل پات شي. پخوا جنګ خو چې کوم دی خو د تورو جنګ و. داسې صحابه کرامو په دواړو لاسو به تورې چلول. چا به په یو لاس چلوله نو په یو لاس کې به توره وه، په بل کې به ورسره ډال و. ټوله ورځ به جنګېدو. دا ابوجهل چې چا کوم دوه ماشومانو مړ کړی و که نه، دا یو نوم معاذ او بل معوذ. دا جنګ له چې څنګه ووتل نو خپل ملګري ته وایي، مشر سړی و، ډېر اوچتې درجې والا صحابي و، عبدالرحمن بن عوف. چې کاکا چې د ابوجهل کم یو دی، ده نوم مونږ اورېدلی، دا راته لږ ښیانه چې بچې ته په ابوجهل څه کوې؟ چې نن کېدی شي زما د لاسه دې سر وخوري. چې ما دا سوچ کو دی بل لاس لاس نه وسنډولم، ما ته وایي چې کاکا ابوجهل کم یو دی. چې بچې په ابوجهل څه کوې؟ چې نن به زمونږ د لاسه دې سر خوري. دوی دا سره روانو. ما ورته چې هغه دی خو چې څنګه هغه دی کمانډو زیکشن و، لکه د بیلې د کرنټ په شانته روانو. صحابه کرامو دا یو تربیت شو. جنګجو خلکو په لارې صلاح کړې وه. یو ته یې وایي چې ته به داس پخپه واخې چې اس په تا څنګه وواله نو دا به را پرېوځي، زه به په دې سړي ګزار کوم. په ما کشانو شو. او دا ابوجهل زوی اکرما ولاړو. چې ولې دی زما پلار خو یې مړ کړو. دا په دې یو ګزار وکړه چې څنګه ګزار یې وکړو، په دې ګس مټ باندې دې ځای کې ولګېدو، دا غوښه هم ټوله کټ شوه، دا ډوکې هم ټول کټ شو، دې ځای کې لکه سرمن پاتې شوه. وایي چې ما ته خو ډېره ګرانه وه، خو بس دا پونده مې ورته اړامه کړه او دا مټ مې چک کړو. چې چک مې کړه هغه ځګي ته وبغو، جنګ به څنګه کوم بیا؟ دې ته صحابه وایي ښه دا معیاري خلکو. صحابه کرامو ته یو سړي وی تبلیغي کار چې ډېر زیات شو، ما چېرې صحابه به هم داسې نه کړي. راشه مرکزونه هم ډک دي او هغه هم ډک دي او صحابه
مونږ کار کو. ما پاغه شپه خوب ولید، سړی مخلص و، یو خیال را پیدا شو. ما خوب ولید چې زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یو ګاډي کې سور یم، دا خلفای راشدین هم دي، موږ داسې یو چړی باندې کېږي. دې کې ګاډي ودرېد او په شا راتلل شروع شو. صحابو زر ګېټونه کولاو کړه چې لکه دا ګاډي بند کړي. زم کو شوم، ما بس یو غټه غټه کته چې د ټیر ته کېدم چې ودرېږي. زه د ګټې پسې ګرځېدم، ګټه مې را پیدا کړه چې څنګه مې راوړه چې اوس ټیر ته کېدم. چې رالم صحابه کرام ورته خپل سرونه کېښودو، نو ما ته پته ولګېده چې ها صحابه زه د ګټو پسې ګرځېدم، دې سر کېښودی. صحابه کرامې ستا سوشل میډیا د ټولو نه غټ کار نن دا دی چې د صحابي متعلق دې ستا په زړه کې یو داسې چیز پیدا کړي چې صحابي نه پوهېده او ته پوهېږې، یا دې وي چې زه پوهېږم. اکثره لکان وي یا 20 رکعاته تراویح کم ځای کې نه دی، همدا توتانو په پاڼو کې لیکلي دي. پیغمبر علیه السلام کړي که نه؟ نه جي پیغمبر علیه السلام نه خو نه دي ثابت ویم چې تا په کوم کتاب کې کتلی دي. کتاب خو به تا کتلی وي نه چې کتاب مې نه دی کتلی. د کوم ځای کې دی کتلی؟ ما خو د منیر شاکر نه اورېدلي، یا خدای پاکه منکر حدیث نه تا اورېدلي دي. نه دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کړي دي، نو عمر رضی الله تعالی عنہ کړي دي کنه، نو پیغمبر علیه السلام خو نه دي کړي. دا ځان سره یاد وساتئ. سنت دب تاسو اورېدلې دي کو نه دي؟ وایې کنه اورېدلې مو دي کنه؟ د سنت 3 قسمونه ځان سره نه وي. سبق څو سبقونه شروع، یو دا سبق شو. د سنت یو قسم دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل یو کار کړي، هغه ته وایي سنت فعلی. دویم قسم چې پیغمبر علیه السلام ویل شابه دا کار وکړي، دې ته وایي سنت قولی. دریم قسم چې صحابه کرام کړي دي او پیغمبر علیه السلام ورته کتل، دې ته وایي سنت تقریری. د صحابه بیل چې کوم دی نو دا سنت دی. صحابه یو کار کړی دی، دې ته څه شی وایي؟ دا سنت دی. دا 20 رکعاته تراویح کې دی، د پیغمبر علیه السلام زمانه کې کې دی، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه کې کې دی، عمر رضی الله تعالی عنہ چې د نن نفس په صرف یو امام پسې ټول لاړ، ځان نه بجمع نه کوي. او ما غسیز دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي علیکم بالسنتی، زما سنت په کلک رانی شه، وسنت الخلفاء راشدین من بعدی، زکو نیم نو بیا به زما دی خلفاء ته ګورې دی چې څنګه وکړو هم حق شانته به کوي. زما صحابي زما خلفاء راشدینو چې کم کار کړی دی نو ګورې دا سنت دی. یاد ساتئ. یو بل خبرم ځان سره یاد وساتئ. صحابه کرام نه مونږ زمونږ مولا ښه نه پوهېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې کم سړي زما صحابه ته بدو قتل نو دا وګڼئ چې ته ما ته بدو قتل، او چې کم سړي زما صحابه سره مینه وکړه نو دا ما سره مینه ده. اوس تاسو ته پته شته چې عمر رضی الله تعالی عنہ کله 20 رکعاته تراویح اعلان وکړو، غټ غټ صحابه کرام موجود کو نو ټول به جمع کولا. په مدینه منوره کې هغه وخت کې کم از کم 45 مساجد موجود دي. په 45 مساجدو کې هم 20 رکعاته کېدې او په جمع سره کېدې. په مکه مکرمه کې څومره مساجد هم عمره په ټوله دنیا کې چې څومره مساجد هم دغه 20 رکعاته کېدې. خبره باندې پوهیږئ که نه؟ اوس یو خبره راغونډو. روژه چونکې د روحانیت نوم دی، نو روحانیت به زده کوو څنګه؟ پیغمبر علیه السلام وفرمایل، حدیث شریف داسې دی، سلمان رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی چې مونږ پیغمبر علیه السلام راغونډ کړو، تاسو رانږدې شئ، مونږ ته یو بیان وکړو چې په تاسو دا میاشت راغله او دا ډېره برکتي ده. دا میاشت راغله دا ډېره برکتي ده او دا ډېره لویه میاشت ده، او په دې کې ستاسو فرض ګورې یو پاویا بدلېږي. یو فرض یو عمل چې مو کو په څو باندې بدلېږي؟ یو پاویا. بیا یې راته وفرمایل چې په دې کې الله پاک د شپې د عبادت کمې چې تراویح دي دا یې د ثواب سیز ګرځولو. او دریم نمبر یې چې کوم دی نو دا وفرمایل چا چې په روژهدار باندې روژه ماتې وکړو الله به د ده ګناهونه معاف کړي.
چا چې په روژهدار باندې روژه ماتې وکړو د ده ګناهونه به معاف کړي، او چا چې په روژهدار باندې روژه ماتې وکړو دته به د روژهدار عمره ثواب میلاویږي، او چا چې په روژهدار باندې روژه ماتې وکړو دی به د جهنم د اور نه بچ کېږي. څو ثواب شو؟ روژهدار باندې به روژه ماتې کوې که نه، دا خو یو پلانینګ دی، منصوبه بندي ده که نه. رمضان څنګه تېر کړې؟ تش تقریر خو نه دی که نه، یو پلانینګ منصوبه بندي ورکول دي. اوس د هغې اسانه طریقه څه کېدی شي؟ ته لکه ډېر مالدارې نو داسې کولی شي چې 1000 روپۍ ته غریب سړي ته ورکولی شي، 2000 روپۍ ورکولی شي، د میاشتې راشن اچولی شي، د 10 ورځو دې خوا ګوره بچې توجه کوه، د 10 ورځو راشن ته اچولی شي چې په دا ستاسو چې کوم دی خرچه شوه په دې باندې خپله روژه ماتوئ. دا طریقه کېدی شي. تا چې حدیث واورېده چې زه په چا روژه ماتې کوم نو د روژه ماتې ثواب څه دی؟ لکه چې روژهدار کومه روژه نیولې هغه عمره ثواب تا ته هم میلاو شو. اوس انسان غواړي چې ما ته ډبل ثوابونه میلاو شي. دویم ثواب انسان زړه غواړي چې زه د جهنم اور نه په دې باندې بچ شم. په کوم ځای ته چې روژه ماتې دې صرف وکړو په بل سړي او زما ګناهونه معاف شي، نو انسان بیا دا سوچ کوي چې زه اوس څه طریقې سره داسې کار وکړم. دغه یو دا کار دی چې د روژهدارو بندوبست به کوئ، په خپل چم ګاونډ کې وګورئ. ګورې ډېر داسې شته، زه راته خپل کلي خبره کوم. کوم کلي کې یو سړی دی ناجوړ دی، 6 بچي دي، په ایمان د ټک کار نه دی. اوس دا سړی زیات مستحق دی، دا سوالګر نه دی. ګورې ښه یو کس دی دغه و 8 بچي دي، کار لذي ما ته پته دیاړی له خو دغه دومره کمه مدن دی چې هغه دیاړی سره نه برابرېږي، کله یي کله نی. دا زیات مستحق دی. دا سپید پوشه خلک ورې زیات مستحق دي د سوالګرو په نسبت. ته به دا منصوبه بندي کوې. بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې په روژه کې به 4 کاره سیوا کوئ. کلمه طیبه به ډېره وایئ، استغفار به ډېر کوئ، جنت دعا به ډېره غواړئ، او جهنم نه به پناه غواړئ. اوس د کلمه طیبې یو کنسپټ پکار دی چې څومره وایو، کله وایو، په کوم ځای کې وایو. مسنون عمل خو نه دی، خو زمونږ د بزرګانو یو ښودلې چې 70,000 پیرې د دې یو ختم وي. د کلمه طیبې ختم څومره وي؟ 70,000. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت الله علیه 70,000 یاد کړي، شاه ولی الله صاحب 75,000 یاد کړي. تاسو زبردسته چې تاسو اوس د کلاس کې ناست یو، تاسو سره یو فارغ وخت دی، استاد په انتظار یې چې استاد به راځي، یا تاسو د خپل کور نه را روان شوي یې، 1 غنټه ستاسو سفر لګي، دا وخت تاسو قیمتي کولی شئ، په دې کې تاسو ذکر کولی شئ. تقریباً په 1000 پیرې باندې ستا لګي 20 منٹ. تیزا رفتار دے لگ بقلا رہو ما 22 منٹ کو 23 منٹ میں کو 25 منٹ میں کو. مطلب دا چتا 25 منٹ ذکر کو تا 1000 پیرے کلمہ کوئی بویرا. تا کلاس کے نا سے تاثر پلاسو کے کاؤنٹر دے تسبیح دی واپس کورتا دے یا سے انتظار کے یا سے ایسی جکم دے دیگی نا مثال پتور دے لائبریرے پورے مزم نا 100 پیرے پاسانا ویلی کی وقت گواری چرت ضائع نکے لکه تا سره چې 4 یا 3 یا 2 منټي نو 100-200 پیرې پکې ویل کېږي او دا به تا ته قیمت هغه وخت پته ولګي. ثواب یې درته د 100 پیرې یاد کړم. پیغمبر علیه السلام تر لور وه ام هاني رضی الله تعالی عنها نوم یې ډېره بوډۍ ضعیفه ښځه وه. پیغمبر علیه السلام دې که راتلی وو نو دا ورته وایي چې ما ته یو داسې ذکر وښیه چې زه ناسته باندې کوم ضعیفه یم او ډېر ما نه کړاو نشي کېدی. پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائے سبحان اللہ سل پہ روایا دمر ثواب دے لکا سل عرب غلامان سے دے آزاد کر زیب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یو منٹ نہ دے پہ لک چان سے واو لے ثواب سمرہ شو دے یو سبحان اللہ یو عرب غلام آزاد دے دے یو سبحان اللہ. الحمدللہ سل پہ روایا دے دمر ثواب دے لکا چتا سل سنا سره د واګو سامان جهاد د پاره ورکړو. سبحان الحمدلله 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 زدوا منټه دی وایي الله اکبر سل په روايه لکه چې تا سلو خان دا لال کړو ذبح دې کړو وخت دې قبول کړو. مونږ چې یو چيله لال پسند خوشاله به فرازه دې دې کی طرح دې لږ ځګې پرې دی بچي
په توجه مه خرابوئ، دې خوا ګورئ، ټوله توجه دې خوا کوئ. الله اکبر. سل پیرې وایه تا لکه سلو خان دا لال کړو او هغه قبول شو. مونږ یو چیلې مې هلکه لال کړی دی، دلته کې د اوښانو خبره ده. او الله لا اله الا الله سل پیرې وایه، دا خو د ځمکې او د اسمان ټول زګېړه کړي. نو چې 100 پیرې تا کلمه طیبه وویل، د ځمکه او اسمان یې د لډک کو کوډک یې نه کو. خو شیطان خو یې تړلی، خو موبایل وخت ضایع کول کوي. شیطان خپل مقام پرېښود، نمایندې پرېښودی دی. او دا زمونږ عادت دی، دا یو نفسیاتي مونږه اډکټ شوي یو. بس هسې به پکې داسې ګوتې وی، کو سیي او کو ني، کو ټنګ ټنګ شوي او کو ني، خو لږ شانته یاره ورکه ګورم کو څه پکې زاړه بیا ګورو کو نوي ني راغلي. سکرولینګ چې ورته وایي که نه، دې باندې بله ما تحقیق کړی دی. عموما ګوره دا یاد ساتئ، تاسو خو لا دین یادوئ. د هر هلک او جینۍ چې دا سکرولینګ کوي، د موبایل زیات استعمال کوي، د ده چې کوم دی ما چې ته دنیا هم سمانه ده لیدلې. استعداد خو یې دومره کمزورې چې د حد نه سوا دومره قابله لکان یا جینکې دا ما سره رابطه وکړي، ذهن مو کمزورې دی. دا ورته دا کم استعماله وکنه، ذهن به چېرته تیز، ذهن نه تیزېږي. دی ستا ذهن چې کوم دی مفلوج کوي به، ستا ځان یو دنیا کې رابند کړو. نو کلمه طیبه به یو ختم کوئ، صحیح ده که نه؟ یو نه دوه، یو ناشنا کیسې راته وکړم. زمونږ کلي کې یو استاد ریټایر شو های سکول نه 21 کې 2021 کې. ما ته ریټایر شوی مو څو کما ما منځو د سواتم کې تلاوت هم کې ویچاو، ما چې کلمه طیبه او درود شریف ډېر وایا، دا ختمونه شروع کوم ما یې چا. دا اوس چې 26 روان دی که نه، په 25 دی 26 په 25 په شروع کې د ما ته ووایي چې ما 49 ختمونه برابر کړو. د څومره 70,000 دې ته چې کوم دی اخرت او دې ته فیوچر پلانینګ وایي. فیوچر پلانینګ خو زه ډاکټر جوړ شوم، ټیک ده، ضرورت دی. زه انجینیر جوړ شوم، دا ضرورت دی ملک ته. خو چې ما سره میزایل نه وي، ټمبم نه وي، د امریکا بیا زمونږ نه یېرېده خو خدای شته دی عرب ملکونو په شانته بیا سم مګلي وو، خو دې ټمبم نه یېرېږي. دا دومره طاقتور ملک نه وي، داسې میزایل ټکنالوژي را سره نه وي، بیا خو تا څوک نه پرېږدي، چېرته دې پرېږدي. خو یو پلانینګ د آخرت دی. ښه اوس وفات شو، هغه د روژې نه یو میاشت مخکې وفات شو. نو ما یې زوی ته وی چې یاره ده ما ته وی چې ما ختمونه شروع کړي وي، چې موبایل کې به یې ځان سره لیکل زغه ګورم. په درېیمه ورځ ما ته وویې چې 54 لاک پیرې کلمه طیبه برابر کړې او 64 لاک پیرې درود شریف برابر کړې. دا پلانینګ به ځان دپاره کې روژه کې او د روژې نه پس هم. جنت په ډېر غواړې چې تا جنت دعا قبوله شوه، خدای پاک په تا جنتي اعمال تا ته نصیب کوي. د جهنم نه په پناه غواړې چې کله د جهنم نه یو پیره قبولیت وشو، د هر جهنمي عمل نه به ته بچ کېږي. او یو ګورې تهجد د نه پاتې نه شي، پښمني له خو ټول پاتې که نه، په داسې وخت کې پاتې چې تهجد پکې ټول کوئ، هر کس د کور هر فرد. او دویم 6 رکعاته ګورې تراویح چې چا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت پرېښودل، پوه شو چې دا انسان ګمراه شو، دی کفر طرف ته روان دی. یوټیوبي مولیانو نه ګورې ځان وساتئ، ذهني انتشار شکار کړی، خدای یو شان غواړي. خدای پاک وایي ففروا الی الله، تاسو خدای طرف ته راځئ. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسانه چېرته روان یې، ته ځې چېرته، منډې چېرته وې، ما طرف ته راشه، زه دې په تمه یم. دا 6 رکعاته تراویح وي، دا به 6 کوې، زنانه به یې په کور کې کوي. او دریم نمبر د موبایل استعمال بالکل به کم کوئ. تی خو راځئ جي دې ته لږ ځګې پرېږدوئ، تاسو جي بې خو راځئ. د موبایل استعمال بالکل کم. او روژه صرف ورې د دغه نه ده، د خوراک. روژه د سترګو به هم نیسئ، روژه به د غوږونو هم نیسئ، روژه به چې کوم دی د حرام مال نم، روژه د غیبت نم، روژه د دروغ او د چغلۍ نم ګورې ښه. او د خپلې لار تلو راتلو د یونیورسټۍ دا دورانیه دا به په ذکر اسکارو سره چې کوم دی نو په استعمال کې راولئ. دا یو شو. بله
اوس د موبایل استعمال مونږ ولې چې کوم دی نو خلکو ته وایي مه کوئ. دوه څیزونه پیدا کړي دي، تاسو د دې نظام نه وتې. تقریبا دا چې څونه مونږ ته ناست دي دا ټول ډیجیټل دور دی او ډیجیټل نسل دی او ډیجیټل جنریشن دی. زمونږ د دین د زده کړې ذریعه چې کوم ده نو هغه اوس موبایل جوړ شوی. دې دوه څیزونه انسان کې پیدا کړه. یو شبهات پیدا کړه، شکی کړه. منکرین حدیث، قادیانان، شیعگان دا خو په دې باندې قابض دي. داسې بیان به درته وکړي چې ته به وایې چې علم خو ته سره دی. په داسې طریقې سره به دا مازغه جوړ کړي ته وایې چې هم دې ټیک وي. لومړنی چیز به ستا شک پیدا کېږي په حدیثو باندې. لومړنی شک به ستا پیدا کېږي د صحابي په عمل باندې. لومړنی شک به ستا پیدا کېږي د امامانو باندې. ته شکی کړې. په دویمه مرحله کې تا بیا د خولې نه اعتراض شروع شي په دین اسلام باندې اعتراضات. او دغه دی کې د ویلو خبره نه ده، خو به یې کومه کلاس کې اوس هم یو جینۍ وایي چې دا اسلام ښه نه کوي. مې اوس ښه نه کوي وایي چې سړي دی څلورو اجازت ورکړی دی او ښځې ته یو. ما چې دا داسې خبره ده وکې دی لطیفه ده خو ډېره مزېداره ده. ما چې بچې د اسلام په حکم اعتراض به نه کوې. د اسلام په حکم باندې به ته اعتراض نه کوې چې څه خدای او د خدای پیغمبر ویلي ټیک دی. نه وایي تا سره جواب نشته. ما چې جواب شته ډېر تریخ دی بیا به ګران وي درته. وایي چې رایې کا. ما چې زه بچې دا چل دی ما خو ډېر تریخوالي ته نه ختم کړو. خو ما وایي مور دې شته؟ وایي چې مې چې څلور رشتې درکړي نو بیا ستا به پاپا او ډیډي کم یوي. ته اوس ما په دې پوهیه کا. دا اوس دا شک اچولی شوی دی چې اسلام ښځې سره دا کوي. ته خو اسلام چې کوم دی خور ده. ما ته پته ده یو هلک ته ما وایي ته واده نه کوې؟ یاره خور مې کور کې ناسته ده چې هغې له مې سامان نه برابر کړي زه نه کوم. تا ته د خپل قدر و قیمت څه پته دی چې اسلام تا له څه درکړي دي؟ اسلام خو وایي ګوره دا ستا مور ده، د دې د پښو د لاندې د جنت دی، دا ستا د جنت دروازه ده، ستا خوله غواړي په غورځئ او په قایم یې ساتئ. اسلام خو تا ته دا مقام درکړی دی. ته مساوات غواړې، مساوات نه تاله اعزاز درکړی. اعزاز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل کم سړي د یوې لور د دوو لورونو دریو لورونو پرورش وکړو دا سړی به جنت ته ځي. ښه تربیت یې وکړو دا سړی به جنت ته ځي. نو موبایل جدید میډیا زمونږ زړه کې زمونږ په دماغو کې شک او د شک نه پس اعتراض پیدا کړي او دویم نمبر سیکس او شهوت پیدا کړي دي. ټوله شپه چې کوم دی د نامحرمو سره دا لګیا او ګپې حریان بشي. دا هیڅ نو دومره د سکون او د خوشحالۍ ژوند چې ته تصور نشې کولی. تا سره ټیک شو نفس خو دې خوشحاله دی خو ستا روح بېچینه دی او ستا د روح ګټه بېچیني وجه دا ده چې ستا تعلق او ستا صحبت ستا کتل ستا موبایل دا ټول چې کوم دی مس یوز کېږي، غلط استعمالېږي. روژه دا چیز دی چې تا له دې نه بچ کړي. کم از کم په دې روژه کې څه لږ شان ټریننګ وکړو، لږ پرهیز وکړو نو تا ته به پته ولګي چې خدای تعالی څه درکوي. بس زه خپل بیان ختموم. لومړنی چیز د جمع مونځ به رکان نه پرېږدي، جینکۍ به یې کور کې کوي. یو تهجد به بلکل نه پرېږدی. دا څومره ورځې چې وشوې دا په ځان لږه سخته تېره کړې. دریم نمبر کلمه طیبه به ډېره زیاته وایه. څلورم استغفار د خدای نه معافي، جړه فریاد د خپلو غلطو ګناهونو معافي ترې نه غوښتل او جنت ترې نه غوښتل. روژهدارو روژه ماتې کول او خپله خوله او نظر سترګې غوږونه د حرام کارونو، حرام وینا او حرام خوراک نه ساتل او د موبایل استعمال بالکل چوټي. د موبایل استعمال بالکل چوټي کړئ. تاسو بیا وینئ چې روژه څه ته وایي. واقعي هغه څیز به تا ته حاصل شي. او همیشه د هر هغه دانشور اورېدو کتو نه ځان منې کړه چې کوم څیز ستا کوم سړی ستا په دې مزغو کې شک اچوي. بس دې پورې زما بیان دا ضروري خبرې وې. نور کوم موقع میلاوېده کلاسونو کې به درته بیا انشاءالله وایو. صحیح ده که نه؟ بس دې باندې عمل د نن نه چې کوم دې ځان له یو پلانینګ وکړې څومره چې ضایع شو هغې باندې استغفار او بس اوس ورپسې چې کوم دی نو خپل نوي یو دغه او الله پاک ټول ګناهونه معاف کړي. الله دې د عمل توفیق نصیب. جزاکم الله.